الرحمن الرحیم قال الله تعالی فی کتابه المجید. نن 14 اگست ورځ دی او دا د پاکستان د ازادي ورځ دی. مزید زه ته یو خبرې کوم. 14 اگست 1947 باندې چې کله ازادي ده دا یوه ډېره مبارکه ورځ وه. دا د جمعې ورځ وه او دا د روژې میاشت وه او بیا په روژې میاشت کې هغه بختوره ورځ وه چې هغه 27 رمضان و چې په هغه باندې قرآن مجید نازل شوی او هغه د شب قدر شپه مرتیب پاکو ورځو کې. نو دا یوه داسې مبارکه ورځ دی. دا الله پاک موږ ته د پاکستان ته یو د ښه والي نشانه وه چې هغه ته الله پاک د یوه داسې ورځ مقرره کړه، بیا یوه میاشت داسې مبارکه مقرره کړه چې هغه موږ ته هغه کې ازادي حاصله کړه. دویم نمبر خبره، په 1948 کې 13 اپریل 1948 کې چې کله قائد اعظم اسلامیه کالج پېښور ته راغلو نو هغه ته کې دا خطاب کې ویلو د هغه د پاکستان نقشه پیش کړه چې د پاکستان ازادي دا صرف یوه ټوکړه د نورو ملکونو نه حاصلول نه دي چې موږ د زمین د ځمکې یوه ټوکړه حاصله کړو، بلکې دا به یو داسې آزاد ریاست وي چې دې کې به واړه ته خپل حقوق میلاویږي، ښځو ته به خپل حقوق میلاویږي، عوامو ته، بوډاګانو ته، اقلیت ته، هر چا ته به خپل حقوق میلاویږي، چا سره به ظلم زیاتی نه وي. په دې کې به اسلام چې کوم قوانین دی هغه به نفیظ کېږي. بیا لکه څرنګه تاسو ته پاته دی چې دا 14 اګست په دې ملک کې کوم ظلم او بربریت وشو، 14 اګست 2023 کې په اندیه کې موږ څه ملګریو د پی ټي آی والا یو پروګرام کړی و او بیا چې کله دې نه کور ته رسېدلي ښه نه وو، بیا ورباندې چپې ولګېدې او بیا ورباندې اف آی آر یې وشوې. دا ولې چې نن موږ یو د مو لیډر دا خبره کړي چې حقیقي ازادي هغه ازادېدل هغه دا ازادي غواړي چې یو سړی د پاکستان جنډه راواخلي، یو سړی جمهوریت دی د خپلې پارټیې جنډه راواخلي، په هغه باندې ته دې باندې اف آی آر نشي کټ کوی. دا ازادي مو ته پاکستان را کړي، دا ازادي مو ته قائد اعظم را کړي، یو قوت هم ته مو ته نشي بندوی. لکه څرنګه تاسو ته پاته دی چې اوس د ملک کوم حالات روان دي، یو سیستم رایج شوی دی چې د پارټیان آیین چې کوم دی هغه یې محتل کړی دی، یو کسان ته مرشله لګېدلې دی. خو واوره دا خبره، حاجي صاحب خبرې کوي د موږ قاید هم در سره نه مني، عمران خان هم در سره نه مني، عوام هم در سره نه مني، پی ټي آی هم در سره نه مني، مين در سره نه مني. تکبیر الله اکبر، تکبیر الله اکبر، ای پی ټي آی، ای پی ټي آی، ای پی ټي آی، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.